ګوره کومه ښځه چې بې پردګي کوي او بهار په کوڅو بازارو او مارکیټو او په دکانو کې په لڅ مخ او لڅ سر باندې ګرځي او پردي خلکو ته خپل مخ او ویښتان ښکاره کوي او یا په کالجانو په یونیورسټیانو کې یا په سکولو کې د نارینه‌و سره په یوه ډیسکو یوه کمره کې تعلیم حاصلوي ګډ وډ سره ناست دي. نن سبا خو پلرونه هم نشته، پلرونه هم سکولونه په وایي کالجان یاستې علیحده کرایه رخشیر کرایه کړي، علیحده ګاډیان ور کرایه کړي، علیحده سوزکیان ور کرایه کړي. په دا ښارو کې به تاسو وینئ په کلو کې هم اوس دا غمونه لوی لوی انجینې په سکولونو به روانې کړي. یار څنګه نه شرمېږي د خدای مننه، د خدای څنګه نه بیریږي یار. خو هر نارینه و دغه قتل کوي یا دا و د نارینه ته قتل کوي، دا په ګناه کې ته مکمل ورسره شریک سی کوي و جهنم ته علیحده دعوت ورکوي، د خدای و عذاب ته علیحده دعوت ورکوي. و در کپلرو ته زه وایم یار سکول څه فایده د سکول چی د دې غټه خبره ده وای دا ښځه بیا چیرې بیا ګولداګري ډاکټران جوړېږي، کداګري د دنیا نمبر 1 بیا د بجن جوړېږي، د دنیا نمبر 1 بیا غیرت جن جوړېږي. اصلي دی دا وای دا ډاکټران زه دا ته شهر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت د سکولونو د یونیورسيټي نه هغه چا لکړي دا د عمر فاروق ورته نو هوښ زو چا تکلا دا د ابوبکر ورته نو هوښ زو چا ترکلا د دې صحابه کرامو شو چا ترکلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان و چا ترکلی بیا د دې څخه ورسره د تابعین لازم امامان مبارکان دغه زنانه چا ترکلی په هغه ټیم د سکولونو د یونیورسيټي د ډاکټران نه هغه چا لکړي دا مازیو بانر شیطانی وسوسه ده چې د دې پزړو کې د فلورو پزړو کې دالې بدل ده چې دا کده زنانه سکول نه وایي نو دا به بیا د ډاکټران بچيري بیا به زنانه چاله دي دا د دې سوچ دروغ دی او شیطانی وسوسه ده دا جهنم په خپل لاس باندې رانیس. الله مې دې وساتي خدای باندې شزي وګورې سکولونو کالجان وګور یا نو نارینه و شزه په وځي کې ناست نو څه چم وایي ولې په بل مسلمان کوي کې بیا خپل حالات معلوم دي ورچات نو د داسي شوزو د پاره چې هغه ګډوډ تعلیم حاصلې یا بیرستان بل ویني او یا مخان بل ویني یا په لوڅ مخانو په لوڅ سرو باندې په مارکیټو په غلیانو په کڅو په دکانو کې ګرځي نو د داسې شوزو د پاره په احادیثو کې د جهنم سخت سزا ذکر شوی ده. لکه حافظ ابن حجر رحم الله تعالی په خپل کتاب الزواجر نه اویا نمبر صفحه دویم جلد کې او علامه زاهبی رحم الله تعالی هم په خپل کتاب الکبائر یو سل اته اویا نمبر صفحه کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی و چې حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې یوار ز او زما کورودانه حضرت بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موږ دواړه ورغلو نو موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وکتل نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات جوړل او ډیر په زور جوړل نو ما پښتنه جوړ کړل فداک ابي و امي یا رسول الله من الذي ابكاك چې اے د الله پیغمبره اے خوش پیغمبره زما مور فلار دې پر تا باندې قربان سي تا چې شړې یعنی ته ولې ژاړې ستا په جړا سره خو اسمانونه او مځکه ژاړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې اے علي په کوم شپه چې زه معراج ته تللی وم نو ما د خپل امت چم زنانې ولیدلې چې قسمه قسم عذابونه ورکول کېدل نو اوس چې ما د هغو د عذاب تصور وکړ په ذهن کې هغه عذابونه چې مې را یاد کو نو ځکه مې وژړل خو نبی علیه السلام خپل امت ډېر ګران وای ما هغه د زنانو عذابونه را په یاد کړل ځکه ما ته ژړا راغله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغو زنانو د عذاب تفصیل او سبب بیان کړي ورته ویل رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغها چې ما یوه ښځه ولیده چې د سر په ویښتانو ځړېدله او دماغ د کټوي په شان جوش وهي فقامت فاطمة الزهراء وقالت يا حبيبي وقرة عيني ما كان أعمال هؤلاء حتى وقع عليهن هذا العذاب نو حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فورا ولاړه سوله او دا یې ورته وویل چې ای زما حبیبه ای د الله حبیبه او ای زما د سترګو ټنډکه کوم اعمال دا ښځه کوي چې دوی په دغه عذاب کې مبتلا وي چې الله تعالی د سر په کوڅې ځړولې وي
او په دماغ کې دا مزغه دغه رقم ایشدل لکه څنګه چې کټه ورا پټ کیږي دا کوم زنانې وي کوم بدبخت زنانې وي او کوم بد عملیه کول په دنیا کې فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا بنية اما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ایز ما لورکی اے فرما ګران لوري د سر په بېشتانو باندې چې زړېدله دا هغه زنانه و چې د خپل بېشتان یې د پردي خلکو څخه نه پټول او خپل مخ یې د پردي نارینهو څخه نه پټوي دا هغه زنانې دي چې الله تعالی به دغه عذاب ورکوي